السلام علیکم. امید لرم تاسو بخیر یم. سر ګلاب خان. نننۍ ویډیو د ورکرانو په حواله سره د کوم چې د پاکستان نه په دوکه باندې خاص کر راوستي دي. پاکستان کې ورته ویلو چې تاسو دلته دې ملک ته راشئ نو تاسو به میاشت چې نو 1 لاک 2 لاک روپۍ میاشت کټئ، نو بل سره دا دوکه کړې ده چې په ویزټ باندې راوستي دي. د دې په هکله به تاسو سره خبرې کوم. په دې کې زیاتره ورکران داسې دي چې د هغو سره ډېر زودم کېږي، مطلب لکه کارونه پرې کوي، 2 3 میاشتې کارونه یې پرې وکړل او روپۍ ولا هم ورنه کړه. نو اول سره زه د کسانو ته یم دا زیاتره سټوډنټان دا چون نه کوي چې پاکستان د ورکران راولي، بیا دې طرفونو کې چې پرېږدي بیا ول نمبر یې بلاک کړي. نو بیا ولا دمکیانې به کې دا هم ورکړله چې ستاسو ویزټ ویزه ده ستاسو اکسپایر شوي ده، که تاسو اخوا دېخوا یا غږ یې وکړو نو به یې پولیسو ته وښیو. نو زه خو ډېر زیات خفه هم شوم. په اوله زه بېګا زه بشکیک ته تللی وم، نو قسم دی زه دومره خفه شوم چې یو څو ورکران راغلل نو داسې جوخ یې په خپل سینه پورې جوخ نیولی وم او هغه یو پکې په سلګو باندې په ژړا شو. یو راغی زما لاسونه یې ښکلول. نو زه خوشحاله هم شوم چې زه شکر دی کم از کم زموږ نه داسې څه نه څه ښه کار کېږي چې د خلکو د زړه نه دوا خېږي. او خفه په دې باندې شوم چې بیخي د دوی دلته تپوس څوک نشته. خو انشاءالله موږ سره څنګ په څنګ ولاړ یو. بل دا چې زیاتره سټوډنټان د دوی سره دوکې کوي، رایې ولې دغسې یې پرېږدي. بله دا دمکیانې ورکوي چې ستاسو ویزټ اکسپایر شوی دی، موږ یې پولیسو ته وښیو. اول سره دا خبره ځان سره نوټ کړئ، هغه پاکستانی هر یو سټوډنټ دی او که ورکر دی، که تاسو ته څوک د پولیسو دمکي درکوي د مخې سره ورته راځئ پولیس سټیشن ته، دوی هېڅ هم نشي کولی. بله دا ما دلته کوم ټرانسلیټر ده دلته یو ښځه ده، هغه ما ته زوی راته وایي، د هغې سره ما دا خبره ډسکس کړو. نو هغه ما ته ووایي چې او د دې خبر نه مو خبر شوي یو چې پاکستانیانو خاص کر ورکرانو دې غریبانو له دمکیانې ورکوي، که تاسو اخوا دې هم پولیسو ته وښیو. نو هغو ته ووایي چې پولیس سټیشن ته دې راشي او خپل کیس دې درج کړي چې څوک ورته دمکیانې ورکوي. نو دا په خپله باندې دا کسان د یېرې نه تاسو ته دمکي هغه سړی ورکوي کوم چې په خپله باندې یېرېږي. غیرتي سړی دمکي نه ورکوي، دمکي بې غیرته انسان ورکوي. دا تاسو چې دمکیان درکوي دا په خپله باندې یېرېږي، د دوی نه یېرېږئ مو ډایرکټ پولیس سټیشن ته بوځئ ورته راشه. دا زیاته سټوډنټان زه حیران دې ته یم چې سټوډنټانو کې څنګه دونه غیرت راغی او دونه دغه کوي بدماشیانې کوي. د دوی نه یېرېږئ مه چې څوک د سره هم ظلم کوي، زیاتی کوي، ډایرکټ پولیس سټیشن ته ځئ، پولیس سټیشن کې کمپلین درج کوئ. هېڅ قسمه مسلې به تاسو ته نه وي. انشاءالله څونه زموږ نه کېږي د خپلو دوستانو سره خپلو پاکستاني وروڼو سره دوی سره به څنګ په څنګ ولاړ یو، ځکه دا زیاتره چې د بېوسۍ د وجې راغلي دي، ملک یې د بېوسۍ د غریبۍ د وجې پرېښودلی، د مستۍ د وجې څوک ملک نه پرېږدي، خو بېوسي مجبوري د مجبورۍ د وجې پرېږدي. او په دې کې زیاتره کسان ما ولیدل چې هغو قرضې کړي دي، چا په سود پیسې راغستې دي، چا د مور پلار کالی د مور پلار نه د مور کالی خرڅ کړی دی او راغلي دي ملکونو ته. نو د دوی سره ظلم مه کوئ، زیاتی مه کوئ، تنخوا ولا پټۍ هم ورکوئ. او څونه چې زموږ نه کېږي د خپلو وروڼو سره به څنګ په څنګ ولاړ یو، د چا نه هم یاره ونه کوئ، یره د الله نه پکار ده. او انشاءالله زموږ نه چې څونه کېږي تاسو ته به لاره هم ښایو. سبا چې دی زه په رشین کرغیز ژبه کې ویډیو هم ریکارډ کوم، د دې منسټرۍ ته پولیس سټیشن ته ټولو ته زه مینشن کوم چې دلته پاکستانیانو سره کوم ظلم روان دی. انشاءالله